الله په قران کې دا سبق ورکړي چې دومره عظیم جرم او عظیمه ګناه چا کړی وي او په خپل بدو ختمانه شي نو داغه د لپاره مستقل حکم راشي چې پروا مکوا زما کار دادے چې تو ہے خطا کے لیے اور ہم ہے عطا کے لیے تو ہے خطا کے لیے اور ہم ہے عطا کے لیے تب غلطی کیا ہے اسے بدر معافی کو زما عزیزان قرآن کریم کے بلزے کے راضی انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب یو سړی په غلطای باندې گناہ وکړه گناہ چې سړی کوي یقیني په غلطای هغه وخت کې نادانی بیوقوفی عقل کار نه یعملون السوء بجهالة فناپوهی او گناہ وکړه ثم یتوبون من قریب او بیا توبه وباس نو الله فرمایي فاولئک یتوب الله علیه الله د توبه قبول کړه د دین او چت بل قانون دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا گناہ چې ما کړی و آیا دا داغ برا باندې وي د گناہوں کا بالکل بصفاش پیغمبر یا طائب من الذنب کما لا ذنب له توبه استون کې د ګنا نه داسې ده چې دا اډو چری کړي نه بل حدیث کې راځي چې توبه استون کې د ګنا نه داسې شي کيوم ولدته امه لکه نن چې د مور پیدا کی تاسو خیال را عرض میں داو د مسلم شریف یو روایت چې قیامت کې بعد یو جہنمی اللہ معاف کی او جہنم نہ بے بار رو بس پدے غاڑا بپروتی چې په غاړه پروتی نو د جهنم کې دا التجا کړی چې یا الله دی اور نه مې وباسنو نور څه نه غواړم دا الله دې رحمت ته وګوره داغه دې شان ته وګوره داغه دې کریمانه خصلت ته وګوره یا الله دې جهنم نه مې وباسنو نور څه نه غواړم وی بیا هم ګوره څه وې و یا الله بیا څه نه وې چې اور نه وباسي د جهنم په غاړه چې ډېر سات تیر شي دا خلق په تیریږي را تیریږي وای دا جهنمی دی د بیا خدای ته وای چې یا الله دې جهنم غاړه نه ملګ لري کا دا خلق تومت راکې چې دا دوزخی دی ملائکه ته ویل لري یو صحیح لکه چې لري یو سی سات پس چوغوري د جنت دروازه به ورته ښکارش د بیا خدای ته وای چې یا الله کدی دروازې سره د کینو لما نو بیا نور څه نه وای الله ورته وی زیا دروازې سره کینو چې دروازې سره کینې چې بیا څه وخت تیر شي بیا به دی وای چې یا الله کدی دروازه کې لګ دننه کیناستم نو بیا بغاګ نه کوم الله وی زید دننه کینو ته انسان ته وای داسې انسان دروازه کې کینه خو چې ډېر سات تیر شي بیا به وای چې یا الله کله دننه لار شم نو ستاره رحمت کې به څه کم راشي نو الله به په دغه وخت کې ورسره څه خاص انداز باندې وای چې الله بنده ارزلې وې چې دا وشي بیا به څه نه دا وشي بیا به څه نه ذا ان رحمتي سبقت على غضبي زما رحمت چې ده زما په غضب غالب ده زدن لارشا او تا ته ما دومره ایریا ساتلې ده چې سل کاله په جنت کې په اسور ګرځي او د خپل ملک حدود بنشي جوړ تاسو خیال راځي عزیزانو عرض میں داو چې الله دا کریمانه خاصیت چې ده دا چا خودلې ده دا هغه علم خودلې ده چاته چې قران وای چاته چې ګویا کې حدیث وای په عربو کې یو دمګر یو چاغه خلق باندې دمونه اچول لیوانی به دمون تعویذونه به خلق ته کول د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق دا مشوره و چې نعوذ بالله دام لیوانه دي دغه دمګری وای چې یا الله دا سړی په ما پیخ کې ما سره د لیوانو ډیره زوراوره اجازه ده نو دا سره په ما پیخ کې چې زه دم کوم او د جوړ شي نا دمګره د پسې ګرځیدل چې زه به چرته وګورم چې دا د لیوانو دم په واچو د خدای شانو اتفاقی اورد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ ورغه چې په مخ ورغه نو دمګره ورته وایي چې بچیا ما ستا متعلق اوریدلې دي چې دا لیوانه ده نو تراشه ته دمومه چې ته جوړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې الحمدلله نحمده ونستعينه
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ادمګره ورته چې ها ته بیا وای رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الفاظ ورته بیا و چې بیا وای ادمګری عمره وخت کې وای چې لا اله الا الله محمد رسول الله. ما دې په خدای قسمی ما دنیا لیدلې ده دنیا او د دنیا لیونی ما دم کړی دي ما د لیونی د خلې نه داسې کلمات نه دي اورېدلې. دا کلمات یا د خدای کې دی شي او یا د خدای د پیغمبر کې دی. دا غرنګو چې بلال پر جناب محمد رسول الله څو وخت کې مین شو د چې د چا غلامو هغه وتړلو وې تړلو لاسونه خپې او قبله ته شاکړه او نور خاطه ته ولا مخ ول دې خو ما مخ کوي دې بیا مونږ کوي داسې مخ نو باغا تړلی ځان به ځان زور کو او رخ به داسې واړولو او نیت به وتړل به خدای ته پوهیږي چې نور څه نشم کوي. خپو کې ولا پړی واچولو د مکی په دا ګرمو شګو راخو چې د ملا غوښې په شګو پورې پاتې شو. ول توبه وباسي د محمد عربي نه هغه به لار سینه می توبه ده لیکن د محمد رسول الله نه می توبه نه. خزل غالبا ماریا قبطیه نامه په پیغمبر مې نه شوی دا مېړه راونی و چې توبه وباسه غیر په خدای قسم کا توبه وباسه نزه راواغسته او په نزوې په دې شرمګاه کې واله ټولي کلمه ولا زهره سره کړې په نزو باندې هم داغه نمړه مشوا په ځن کدن کې چې غواله چې د شان رسول نه مې دې توبه نه خزاوه. موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې یا الله ما چې کله مړ کې مانه به تاسو کې او ډېرو کدو مراکا یاله خد د اس بملا لاس کې دا چې ستاد لاس لاندې څومره وختراله نو د وخت په سر به یو کال عمر درکو. عزیزونو د اس ملا به تاسو لیدلی کني اوس چې بار لاړ شي چرته وګورئ د لاس لاندې لکونه وخترا دي لکونه وخترا. نو الله ته و فرمایل موسی علیہ السلام چې یا الله کدام خلاص شي بیا بیا به دې مړ کو ولکونه کاله چې تیر شي بیا به مړ کې او زما قانون دا دی موسی چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. کل من علیها فان اے پیغمبر دا څه چې ته ګوره دا به فنا شي ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. دا سي وخت براشي چې صرف ستاد پروردگار ذات به باقی وي نور بار څه فنا شي. امام مسلم رحمت الله علیه یو ډېر لوی روایت نقل کړی دی چې یو سړی و هغه یو کم سل قتل کړي او یو کم سل قتل پس دتا سوچ ورغه چې او ظالما دا به تر کومه پورې ته دا ظلم کوي. اراده وکړه چې توبه وباسم او چرته خلق پکار دی چې داغي په لاس باندې زه د خپل ګناه اعتراف وکم او توبه وباسم. پلار روان دی اوس یو شیخ پلار مخ ته ورغلی دی ورته حضرت زخو یو کم سل قتل می کړی دی او اوس توبه وباسم. ا شیخ ته منډه کړی دا ورته ظالم استا توبه کم ځای کې قبلي ورکشه مخینه می پناشه دې سړی ورته وی چې خدانو دا یو پکې کم والي دی بیا چې پورا سلې کبا ا شیخ نیم دا سټوالو مړې کو پلار روان دي نو بیا وسړ کې وای چې یا الله
دا یو ظلم خو اوس بلم ساحل الله ورته په مخ راغلي دي نیکان او بزرگان هغه ته السلام علیک وعلیک کړه دی دا خبره ورته کړی ده چې حضرت ما سل قتل کړي یو مې وسو او اوس مې دانیت ته چې زه توبه وباس هغه ورته ویلي چې دا الله رحم او کرم چې دی هغه ډېر وسیع دی او ستا توبه به بالکل خدای قبول کړي هغه بزرګانو چې دې سړي ورته وایي چې اوس مې اراده د توبې وکړه ویلې هغه مخامخ د نیکانو کلی دی دې ته ورشه پاک خلق پکې اوسېږي هلته به توبه وباسي خدای به یې قبوله کړي چې دی روان شو لاره کې وله مرګ راغی او ساعت یې قبض شو سا چې تې وطن و ده دا سینه د هغه نیکانو د کلي طرف ته کړه چې خدایه ته پې پوهې چې ما خو اراده د توبې کړې وه اوس مخکې ته پوهېږه او ستا کار دی چې ساعت یې وته د رحمت او د غضب ملایکې وله رالې د غضب ملائکو وی چې روح وړو سجین تا سل قتل یې کړي د رحمت ملائکو وی د اراده د توبې کړي و مونږه روح علیین ته وړو د دواړه قسمه ملائکو په جګړه شو چې په جګړه شو الله ثالثي وکړه منځ کې چې جګړه مکوای دا سړی وګورئ چې د کم ځای نه را روان دی ا د قتلونو ځای تر هغه ځای لار ناپ کوي او چې کم ځای ته روان دی تر دغه ځای لار ناپ کوي که د نیکانو کلی ته نږدې وي نو د رحمت ملایکې دی یوسي او که د قتل ځای ته نږدې وي نو د غضب ملایکې دی یوسي ملایکو ناپ شروع کو او الله دغه نیکانو کلی یو لیشت ورته را نږدې کړو ثابت کلی را نږدې کړو ورته چې را نږدې کړو نو د لاش چې د نیکانو کلی ته نږدې و نو د رحمت ملایکو وګټله او د غضب ملایکو بیلله روح یې هغې واخیسته او علیین ته یې خالي په اراده د توبه بس لیکن چې صداقت سره وي پر اشتیا سره وي حدیث کې راځي یو سړی و چې مړ کېده نو زامنو ته یې وصیت وکړو چې ما وسوځوئ او ایره مې په هوا کې باج کوي په قبر کې مې چخخ نه کوي زامنو ورته ویل ولې ویل بچو ما خدای له څه کړي نه دي نو چې قبر کې ورپېښ شمه نو ورته خیم به څه چې ځان ته خلاص کم د دې وجې نه چې اړو خدای ته پیش نه شم چې مړ شو زامنو یې وسوځولو او ایره په هوا کې باج کړه نو خدای خو په دې قادر دی بلا قادرین علی ان نسوی بنانا کم ذات چې ابتدا کې ته د اوبو نه جوړ کړی هغه ذات تابیا جوړولی نشي جوړې که او ځان ته یې پیش کړ چې دا وصیت دې ولې کړی و د سوځولو ویل خدایه څه مې لیدنه چې درته یې پیش کړم او ځان خلاص کړم الله ورته ویل زه چې ته مانه دومره یېرېدې ما وبخلې نو عزیزانو بخنه خو یو خوف او یره غواړي په زړه کې د الله نه چې خوف او یره دې پړه کې د الله وا ته بخلی سړی موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې دا خپل انصاف ته ما ته وښایه چې ته څنګه انصاف کې وی انصاف زما ګورې وی چې آو وی ورشه د پلانې چینې په غاړه کېنه چینه پیژنې چشمه د هغې په غاړه کېنه او زما انصاف وګوره د چینې په غاړه یو ونې لاندې ناست دی یو سړی راغی په اس باندې سور او د هغه چینې نه یې خپله مو به وڅکلې او هغه اس له یې م ورکړي د جیب نه امیانۍ پرېوته د پیسو پخوا به امیانۍ ورته وي اوس ورته بټوې وایي چې پرېوته خو چې دا سړی په اس سور شو لاړو یو ماشوم هلک راغی او هغه بټوه یې اوچته که وتښتېد په دې کې یو بل بوډا سپین ږیری راغی چې راغی اوبه یې څکلې هغه اس والا واپس راغی بوډا ته وی چې دلته ما نه بټوه پرېوتې وه هغه ویل بچیه زه خبر هم نه یم اوبه څکلو ته راغلم ویل 15 منټ هم نه کېږي بل څوک اډو راغلی نه دی هم تا اغستې هغه وی ما نه ده اغستې د اس والا سره توره وه او سر یې تېغوس بوډا یې مړ کړو
موسی علیہ السلام اریان دے چې یا الله غستا انصاف دا دے بټو ماشوم تختولا عمر دی کی بوډا کو ویلے موسی زما دا انصاف ته سب پوښ وی یا الله نه پوهېږم بټو ماشوم مړی و عمر دی کی بوډا کو ورته له موسی غوږ کېدا دا بټوا کی چې څومره پیسې وي دې اس والا سره امانت د دې ماشوم پلاری خوي امانت د ماشوم پلار چې مر شو نو دا اس والا په منکر شو نه ورکولي نو په دې چل می ماشوم ته د پلار امانت حواله کړو وی یا الله دا خو ټیک ده خدا بوډا دې په ولې مړ کړو وی دې بوډا د دې اس والا پلار وجلو خو دې اس والا ته پته نه و نو په دې چل می د اس والا د پلار بدل دغه بوډا نه واغست دا زما انصاف ده ذکریا علیہ الصلوۃ والسلام قوم ورپسې او د مخ کې او د یوونه نه پناه وغوښته دا ونه دا دټ چې دا تنه چې دا ورته شک شو او د دنه نه نه استونه بیا پکې ورل هغه قوم چې هغه په دیونه اره کې خوا او ذکریا علیہ السلام ته په دیونه کې دنه خدای پاک وی چې غږ بنکې دی بارکای تا په منځ بده دوکې او غږ بنکې کدی غږ کو نو غږ نه ابراهيم عليه السلام په اور کې نمرود واچولو او دومره لوی اورو چې په شپږ میاشتو کې جوړ شوی یعنی هغه انګار چې او هغه په شپږ میاشتې کې تیار شوی دومره لوی اورو او چې دی ورواچولو جبرائیل ورته راغی ورته وی غږ بنکې کدی وای یا اوف یا تف आवाज دی وکړو نو وس نامه ختم شي غږ بنکې دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي سردار کونین جناب محمد رسول الله ته یو خزر اعلی چې یا رسول الله ما زنا کړی دا ما باندې شریعت جاری کا چې آخرت لا پاک لاړ شما سردار کونین ورته وی چې بیبي ستا په خېټه کې چې کوم ماشوم دی چې دا پیدا شي بیا راشه لاړه لس میاشتې تیرې شوې بچی پیدا شو په غېږ کې راغستی دی یا رسول الله ماشوم پیدا شو په ما حد جاری کا چې خبر آخرت ته پاتې نشي سردار کونین ورته وی چې بچو داسې وکړه چې لاړه شه د دې ماشوم 2 کاله د پیو میاد دی ته به وله تی ورکړې چې د پیو میاد یې تېر شي بیا به ګورو پیغمبر غرض دا و چې دا لاړه شي د خدای بنده بیا به نه راځي چې بچ شي 2 کاله پس بیا راغله ماشوم یې غېږ کې نیولی دی ورته و یا رسول الله وګوره زما دا بچی روټۍ په خپله خوړی شي ما ته ضرورت نشته اوس ما باندې حد جاری که چې ما میله مې خراب نشي پیغمبر وی صحابه ته چې د خدای بندگانو دا په دې خپل ایمان کې څومره صادقه ده بویز مسله دا ده چې ښځې سنګسار کېږي نو تر نامه پورې به ورته کنده وکني او په ځمکه کې به دومره خخه کي او پاس نه به په کاڼ ولي چې پکې مړه شي کاڼي ویشتل شروع شي یو صحابي په دې مخ په کاڼي وویشته هغه یو وایي اواز جناب محمد رسول الله صحابي ته په غصه شه ورته وی زما دې په خدای باندې قسم وی دا ښځه په دې خپل ایمان کې دومره صادقه ده که د دې وایي ثواب زما امت له خدای ورکړي نو یو به هم دوزخ ته لاړ نشي نعرې تکبیر شان صحابیه داسې ایمان به زمونږ شي سردار کونین زمانه ده یو یهودي دی هر وخت سردار کونین ته کنځلې کوي په سترګو ړوند دی ډېر علاج یې وکړ نه بینا کېده چې نه بینا کېده ښځې څه چلو کو
چې د حضور د قدم لاندې خاورې مبارکې راواغستې او خاوند ته راوړې چې دارو مې درته راوړي سلایي پکې ګندک و سترګو کې واچو یو کې چې بله چې ګورې سترګې دومره داسې دي ښځې وې دا د هغه چا د خپو خاورې دي چې چاله ته شپه او ورځ کنځل کوې وې ښه تا د دشمن د خپو خاورې ماله په سترګو کې واچولې چا یې راواغسته ویې ویست خو چې ویې ویستې لاندې نه نورې وشو چې یې ویستې لاندې نه نورې وشو آواز ورته وشو چا بدبخته تا پکې داسې رانجا چولی که تر قیامت او باسې دا به نورې کېږي د سردار کونین د لور واده چې و پیغمبر دیوبندی رسول الله نو نی منځ تو ته منې نه بی بی فاطمه واده څنګه شوی ببره شړی وه د چیلو د وژغنو جوړه شوې وه جناب محمد رسول الله په واچوله چې بچیه دا ستا د واده لپټه ده کالی نه د کجورو د پاڼو یو دوه کړۍ جوړې کړې یوې ورته په یو غوږ کې واچوله بله په بل کې ورته وې بچیه دا ستا د واده زیورات دي مازدیګر ټیم جناب محمد رسول الله د بی بی فاطمه نکاح په خپله د حضرت علی سره وتړل په خپله سنت طریقه دا ده چې پلار به د خپلې لور نکاح په خپله تړي د بی بی فاطمه نکاح رسول الله په خپله وتړل او جنکه یې ورسره کړې او ورته وی چې فاطمه د حضرت علی کور ته بوځئ ما حضرت علی ته په عقد نکاح کې ورکړه جنت له خو باغه کور زی چا د بل د آبادۍ په تصور صحابه کرامو عملی طور دا شی ښودلی عملی طور چې جنت باغه څوک ګټي چې د خپلې خولې نه لوړی وباسي او بل له یې خپلې خولې نه یې وباسي داسې لا چا کړي عزیزانو په یو جهاد کې 9 کسه داسې په قطار وهلي پراته دي 9 کسه اوبه راوړئ اوبه یې چې راوړې اړومبیله چې اوبه ورکړې هغه زما خیر دی دا ما سره چې دی تلی وه چې هغه لی واوړې هغه دی بل لی ورکړه چې بل لی واوړې هغه دی بل لی ورکړه چې بل لی واوړې دی بل لی چې نهم ته سړی رسېدو دا وروستو ټول مړه شوي بې اوبو یو سړي سره چې په زنکدن کې هم د بل خیال نه وي هغه سړی به ایمان څنګه تېروي جنت خو د دغه خلقو ځای و زما ستا جنت سره څه کار بهتر مسلمان کم یو دی پیغمبر فرمایل المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده مسلمان هغه سړی دی چې د هغه د لاس نه او د ژبې نه بل مسلمان ته ضرر ونه رسي چې د چا د ژبې او د لاس نه بل چا ته ضرر رسي پیغمبر فرمایي چې دا سړی مسلمان عزیزانو اندازې ولګوئ د خپلو لاسونو او اندازې ولګوئ د خپلو ژبو چې زمونږ ژبې لړمان زمونږ لاسونه خاماران 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 پیغمبر دی د اختر ورځ د مونځ ته روان لاره کې یو ماشوم نسکور پروت دی او جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورمنډه کړه او په غېږ کې راوچت چې د اختر ورځي او تا پاک او نوې او ټاټ پاټ کې جامې اچولي او په دوړو کې څښا او لیت پیت ماشوم پروت دی دغه وخت کې به راوچت کې په غېږ کې ورغی او ماشوم یې غېږ کې راوچت بچیا ولې جاړي و یا رسول الله د اختر ورځ ده نه مې مور شته نه مې پلار شته نه چا جامې راغوستې نه چا خوراک راکړی نه چا پیسې مرګري مې ټول لګیا دي خوشحالیږي څوک په جامو څوک په پیسو څوک په خوراک زما څوک شته پیغمبر صحابه ته وایي چې تاسو عیدګاه ته ځئ زه درالما کور ته راغی په منډه بی بی فاطمه او عائشه ته आवाज چل را منډي
ای په منډه راځي وې زوروره موقع خدای د ثواب کور ته دل راوست اله د امام حسین او د حسن جامع راواله یو دی بچی ته واغوندوه قجوره او ستوان راواغستو په خپل لاس برابر کړ او ماشوم له په خپل کې ورته مخلاصي ولا وینځل فاطمه لګیا ده ولا مخلاصي عائشه لګیا ده ولا جامع برابرې پیغمبر ورته ستوان جوړي صفا سترا سترګو کې رانجه ورته واچول پیسې ولا جیب کې واچولې رسول الله ورته وی چې بچیا اوس دینه پس بته نه جاړي ول جی بالکل بنه جاړي بیا په کې کرو چت کو بار راوېستو ماشومانو کې پرې انور ماشومان ولراله چې اوس خو دې جړل اوس خان دی ولې ورته وی ولې بنه خان دما چې محمد رسول الله د چا پلار وی بی بی عائشہ د چا مور وی او حسن د چا رونه وی نو ولی بن خاندما دا ورځ در باندې را روانه ده هارون رشید بادشاہ پخکار وته دي خکار وکړه او هغه بیا عمله ور سره واخکار پوخ کو خړوي لګیاو یو کارغر راغی او د هارون رشید د مخ نه روټه وتښتول هارون رشید په اس باندې سور شو او وزیرانو ته وی چې والله کدا کارغه پرېد چې وجلې مني زه بادشاہ یم کارغه څنګه دا جرأت وکړي چې د بادشاہ د مخ نه روټه وتښتول دې چې پاس سور شو وزیرانم ورپسې شو ځکه چې وزیر اعظم په منډو شي نو دا واړه واړه روټي خلاص خود به خود په منډو شي کارغه مخ کې او دی ورپسې کارغه د یو غره نه هغه غاړه واوړې بادشاہ ورپسې ور واوړې هلته څه ګوري چې یو سړی دی لاسونه او خپې شاته تړلي دي په خپل پټکي او صادر او په ډډه پروت دی دې کارغه هغه روټه یوړه هغه سړي له په خوله کې ورکړه بجای د دې چې کارغه دا روټه په خپله خوړلې وې نو دا یوړه هغه له په خوله کې ورکړه بادشاہ چې ورورسېد نو کارغه والوته دې سړي نه تپوس وکړو چې څوک یې او دا ولې هغه ورته صاحب سوداګرو ما په دې لار تلما غلو ونیوم او ویشو کول او په دې خپل صادر او پټکی را تخپې او لاسونه کلک کلک وتړل مال را نه یوړو زیدل تدا سي پرې اوس څوک په دې لار راځم نه چې ما پرانی څومره موده وشو وې 3 میاشتې وشو بادشاہ ورته وی چې 3 میاشتې وشو او تدل ته تړلې پروت نو خریس کې څنګه هغه ورته بادشاہ په خدای قسم چې هغه غلو وتړل مورانه لار دا کارغه قدرت مقرر کړی دی ټیم په ټیم په دې مخوکه کې وبم وروړي مال خپل کې راکې او ټایم وروړي مال نو زما ديدانو سو پورې چې د رزق مسله ده نو هي روح د زمکه د پاسه داسې نشته چې وقتن فوقتن الله پاک هغه ته رزق نه ورکړي حدیث کې راځي یو صحابي دی هغه واورید چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يحب الضباء پیغمبر علیہ السلام کدو ډیر خوښو کدو سره به ډیر مینا کوله ا صحابي وي په خدای مې د قسمی چې تر سو ژوندېم چاړو بل شی و نه خورم پیغمبر او غوښتو چې الکتا عمل دی الله بندا وی والله کوم نور څه عمل نشته خاصه خدا مې اورید چې ستا کدو ډیر خوښ دی ما وی چې والله قبل شی او خرم دیوا دا غشینا چې زما د محبوب خوښ مودي او شوي کدو نه بغیر بل شی نه خورم حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې ما تړه کې بشارت وشو چې دته د جنت زیره ورکړه تاسو خیال بل یو صحابي راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې یا رسول الله یو شی راته داسې وخایا چې پاغه پورا عمل وکړه پورا
ټول کارونه همانه کېدل ګران دي. خو یو شی راته ده، حضور علیہ السلام ورته وفرمایل چې 5 وخته مونځ په خپل وخت کوه، بس ته به جنت ته لاړ شې. هغه چې واپس شو ویل چې والله لا ازید علی هذا ولا انقص، په خدای مې دې قسمی چې په دې 5 منځونو کې نه پیسه زیات کم او نه ته کم کم. زیات معنا نه والله که نفلونه مو کم، دغه 5 منځونه دي دا به ټیک کوم او نه به دې والله که څه کم کم. چې سړی روان شو صحابه ته یې وویل رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا سړی په دې خپل ایمان کې دومره رښتینی دی، دی به ګورې ټکی نفل به هم نه کوي که نه جي. نو که چې چا دا شوق وي چې ما په ژوند جنتي سړی ولیدی نو د سړي ته وګورئ. حد دی د عشق، حد دی. عزیزانو حدیث کې راځي